الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم. د الله رب العالمین لاک لاک شکر دی چې نن زمونږ چې کوم روز شهید عاصم شاه د هغه چې کوم پولیس ډپارټمنټ سره کوم دغه را روانو تنازعه وه هغه الله رب العالمین په ډېر عزتداره طریقه باندې خیر ته ورسوله. زه په دې موقع باندې چې څومره د جرګې مشران وو په هغې کې څه مخکې نه چې کوم مشران راغلي وو او هغه زمونږ شاه حسین صاحب ورسره چې دی ناجب ګل علي صاحب او د هغه ځای یو دوه مشران نور د دې نه مخکې د شفقدر هم پکې مشران راغلي وسیب خان دي معراج صاحب دي خو بهرحال نور مشران علما کرام د هغه علاقې او دې نه بعد بیا چونکې خپلې هلې ځلې مو کړې هغه راضینامې هغه کوششونه دایي روان وو خو په دې دوران کې زموږ د هایکورټ بار صدر امین الرحمن خان او هغوی سره نور چې کوم د کیبینټ ملګري وو هغوی سره زموږ پولیس ډپارټمنټ هاي افس رابطه وکړه او په هغې کې د مسعود احمد بنګش صاحب د احسان شاه صاحب کوم ایس پي صاحب چې دی او د سید عتیق شاه صاحب ایس پي صاحب او د آر پي او صاحب سابقه د هغوی ډېر زبردست کوششونه وو د هغوی په هلو ځلو باندې الله رب العالمین نن زموږ د خفګان په خوشحالو بدل کړو. په دې موقع باندې زه د ټول سیول سوسایټي د پولیټیکل پارټیز چې دلته په چارسر کې څومره دي د میډیا د ټولو درونو او خصوصا توګه باندې زه الحاج محمد ابراهیم خان کوم چې همیشه جرګې یې کړي زموږ مشر دی او د چارسرې د ټولو وکلو حضراتو بلکې زه د کے پي د ټولو وکلو حضراتو د پاکستان بار کونسل د خیبر پختونخوا بار کونسل هایکورټ بار پېښور بار او د مختلف بار اسوسییشن د ټولو ملګرو او د پولیس ډپارټمنټ هم د هاي افس ډېر زیات شکرګزار یم چې ډېر د بودوارۍ مظاهرې وکړه. نن په دغه راضینامې په سلسله کې چونکې په یو طرف ته د بهرامند شاه ضمانت شو نو بل طرف ته چې کوم کراس اف آی آر او په هغې کې میا محسن شاه صاحب او د هغې د ټیم یو ممبر وو د ای بي بي ایم کنفرم شوه. حقیقت دا دی چې د دې د امن دپاره چې دلته کې دا کم الودګي پیدا شوې وه او هغه ایلیمنټ چې کوم په دې ضلع کې افراتفري غواړي په دې صوبه کې غواړي موږ نه غواړو چې د مزید افراتفري پیدا کړي او د دې پیدا تر ایلیمنټ ته رسېد دا کوم چې د دې خوري دشمنان دي کوم چې آیس مافیا دا کوم چې 2 نمبر خلک دي هغوی نه غوښتل چې دا راضینامه دې وشي. زه اعلان دا وایم تاسو سوشل میډیا وګورئ په پرنټ میډیا مو مکه خلک لګوي او هغوی نه غواړي چې په دې ضلع کې دی ولي دا هغه خلک دي چې د افراتفري غواړي فساد په الارض غواړي. موږ یو پیغام ورکوو دې خلکو ته چې ظلم شوی د ظلم خلاف موږ کلک ولاړ الحمدلله او ثابته شو ښکاره شو چې د قانون نه څوک هم بالاتر نه دي. خو هغه خلک چې دلته فساد غواړي او دلته په میډیا کې اوس یو 2 نمبر بیانونه ورکوي دي به الزامات هم لګوي 2 کروڑ روپۍ واخیستې 2 پیسې واخیستې. زه په دې موقع باندې الله رب العالمین ګواه کوم چې د میا صاحب خاندان اشفاق خان دي دوی د ټول فیملي ممبر زه ورته خراج تحسین هم پیش کوم چې نه 1 روپۍ لالچ کړی دی نه 2 نمبر خبره کړې ده. د اخلاقو په دایره کې دننه هغوی خپل مطالبات یې دي چې هغه د ضلعې د امن او د خیر او د خوشحالۍ لپاره دي د ضلعې د عوامو لپاره دي او الحمدلله دقسې زما وکله ورونو موږ اعلان وایو چې کوم 2 نمبر خلک دي به د الزامات لګوي که چا دا خبره ثابته کړه سرعام به موږ له د پانسي راکړو موږ هېڅ چېرې په دې ضلع کې وخت نه تېرو او چې 2 نمبر خلک دي الیګیشن لګوي او ثابتۍ ثبوت سره که نو دې خلاف به موږ قانوني جنګ کوو او قانون چارهجویي وکړو. یو ځل بیا د میا صاحب دي د خاندان د اشفاق خان دي د خپل وکلو حضرات د جماعت اسلامي مشران زموږ قومي وطن پارټۍ مشر یاسر جمال صاحب او سره نور څومره جماعتونه چې دي د دې ټولو او د پولیس ډپارټمنټ د دې مشرانو او د پریس درونو خصوصا ډېره زیاته مننه کوم د الله نه سوال کوم چې الله تعالی دې دا د ټولې ضلعې دپاره د ټولې صوبې دپاره د امن د عزت او د خیر باعث وګرځي. ډېره مننه ډېره شکریه.